أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. नैनी दर्स की इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सूरत यूनुस पारा नंबर 11 रुको नंबर 2 आयत नंबर 15 16 17 درې آیاتونه چې نو هغه ویل کېږي ما قبل سره ربط او مناسبت نو دینا مخ کی آیات کی تیر شو الله رب العزت فرمایل ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون مونږ به تاسو چې نو هغه بیا پزماکه کې نائبان جوړ کوم د دې لپاره چې مونږ وګورو چې تاسو څنګه عمل کوئ نو وز دې آیات کې الله وی په بازي د دینه داسې ضدیان دي دومره پزید کې حد ته چې نو هغه رسیدلې دي کتوی دوی د چلی نو هغه د الله آیاتونه هم بیان کی داغه باوجود بیا هم چلی نو هغه دوی ایمان نه راوړي او ورځ د آخرت چلی نو داغه یقین نه ساتي. اوس د دریوانو آیاتونو کې چلی نو هغه د کافرانو چلی نو داغه حالت ذکر کیږي داغه د یو غلط فهمي د یو غلط سوال چلی نو هغه تذکرہ کیږي هغه داغه غلط چلی نو غلط فهمي غلط سوال چلی نو هغه سوالو نو هغه داولو چې حضور علیه الصلاۃ والسلام ته ویلم بعضی چې نو هغه د ټولو متعلق ذکر کړی دي او تفسیر خازن کې چې نو هغه د خاص کسانو نوم اخیستی لکه عمر ابن العاص ابن هشام دغه شانت چې نو هغه د امیہ او دا نور چې نو هغه تقریبا 15 نمونه چې نو هغه اخیستی چې دغه خاص 15 کافرانو باره کې نازل شو بهرحال دغه حکم چې نو هغه عام د ټولو بارکیو دی حضور علیه الصلاۃ والسلام په سراله نو میر صلوات والسلام ته فرمایلو چې مونږ به تاسو نو هغه پیغمبر اومنو خدای چې نو هغه یو خبره ده چې دوی په خپل قران پاک کې چې نو هغه لکوټ شان ترمیم وکړه هغه ترمیم چې نو هغه په کې دا وکړه چې د قران پاک کې زمونږ د لات عزا منات د دې بوتانو چې نو هغه لکس سپکاوي چې نو هغه بیان شوی دی نو دا د لري کا دویم چې نو هغه په دې کې د یو الله چې نو هغه وحدانیت او د یو الله توحید ذکر کیږي نو په کار دی چې زموږ د دې بوتانو په کې هم څه ذکر شي او دریم چې نو هغه دې څه کوي چې بعضی کارونه بعضی شذونه په دې کې نو هغه حلال کړی شي او دا هغه مونږه حرام ګڼو نو په کار دی چې دغه نو هغه حرام شي او دا کم چې مونږه حرام ګڼو هغه په دې کې حلال دي نو دغه چې نو هغه کې هم څه وکړی شي دغه چې نو هغه دې هم حلال کړی شي نو داسې قسم بهوده چې نو هغه مطالبات دی وکړلو نو الله جل جلاله دا آیاتونه راولې غنو و اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات او هر کله چې لوستل شي په دې باندې زمونږه آیاتونه واضح قال الذين لا يرجون لقاءنا نو وای هغه کسان چې داغه امید نه لري زمونږ د ملاقات نه مراد چې نو ورځ د قیامت نه یعنی دې د ورځ د قیامت چې نو هغه یقین نه ساتي لکه څنګه چې مخکې مونږه شروع کې د صورت ویلو نو چې دا مکی صورت نه او مکی صورت کې درې مضمون چې نو هغه په ډیر چې نو هغه زور سره ذکر کیږي د الله رب العزت چې نو هغه وحدانیت توحید او دغه شانت رسالت اثبات د قیامت نو الله وی هغه کسان چې داغه دغه امید نه لري نو هغه سوی ایته به قران غیر هذا او بدله دا قران چې نو هغه بدل کړه دې په ځای باندې چې نو هغه بل قران نه والا او یا په دې قران کې چې نو هغه دغه ترمیم وکړه دې کې چې نو هغه تبدیلی راواله نو بیا چې نو هغه اومنګو امام فخر الدین رازی رحمه الله
تفسیر کبیر والا چې دی نو هغه لیکلي وی د دوی د دې سوال چې دی نو هغه دوه وجې وي. دوی په دوه وجه باندې چې دی نو هغه دا سوال کړو. یو وجه چې دی نو هغه په طور د استهزا وه او دویم چې دی نو هغه په طور د تجربې چې دی نو دوی دا سوال کړو. نو اولنۍ وجه چې دی نو په طور د استهزا دا وه چې دا قرآن چې دی نو هغه مړه الیاذ بالله. بعضې خلک اکثر هم وایي که خیال مو کړی بعضې خبرې ګوره ډېرې خطرناکي هغوی یاره تو پکې زموږ دپاره څه ګنجایش چې نو هغه راوله که نه. نو دا چې نو هغه مزاحیه خبرې دا چې نو بعضې کره ته د ایمان د سلب کولو چې نو هغه ذریعه جوړېږي. نو دوی چې نو هغه دا وی په طور د مذاق سره چې تو به د قرآن پاک کې چې نو هغه څه وکړه تبدیلی چې نو هغه راوله. یعنی الیاذ بالله دا خپل خود ساخته کلام دی. نو چې کله دا ستا خود ساخته کلام دی تو چې کمې خبرې غواړې جو حق به پکې کېږي او چې کمې نه غواړې جو هغه نه کېږي. یار زموږ د مرضۍ پکې هم چې نو هغه څه راوله دی کې تبدیلی راوله. او دویم چې نو هغه دوی دا سوال چې نو هغه په طور د تجربې سره کړو. نو تجربې سره په دې وجه باندې کړو چې دوی په دې سوال کې چې نو هغه دا وي چې د قرآن کې چې نو هغه بدلون راوله. نو که چېرته د پیغمبر په دې قرآن کې زموږ د منشا متعلق چې نو هغه تبدیلی راولي نو بیا به موږ ووایو چې یاره دا خو ستا خپل کلام دی زموږ اوس تجربه وشوله ګوره هغه مخکینی حکم زموږ نه وخوښو نو چې تا ته موږ ووایو تا بدل کوم نو دا خو ته په خپله بدلې زموږ اوس تجربه شوي نو بیا په موږ بل بدلو بیا بل بدلو بیا بل بدلو. اوس هم تاسو وګورئ ډېر خلک چې دی نو هغه دا خبر چې دی نو هغه کوي. اوس هم په هغې کې چې نو هغه دنیا خلک چې دی نو هغه دا خبره کوي په دې کې اکثر خلکو سره چې دی نو هغه لګیا شي په هغوی باندې ګناه چې دی نو هغه د یو ګناه د کار ارتکاب وکړي. نو کله چې دوی باندې د ګناه د کار چې نو هغه ارتکاب وکړي نو د دغې ګناه د کار ارتکاب دا د دغې کس چې نو هغه په سا وهل لپاره او بیا چې کله هم دغه موقع راځي نو هغه په هغه شانتي کار بیا کوي او وایي که داسې نه کړې جویز بیا هغه زړې خبرې چې نو هغه تذکره کړو. نو ځکه یې ووایي چې دی په طور چې نو هغه د تجربې سره چې نو هغه کړو. نو قلت ورته وایم الله د دغې دواړو جواب وکړو ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسي دا ما د پاره سره مناسب نه دي چې زه دا چې نو هغه کلام د خپل ځان د طرف نه چې نو هغه څه کوم بدل کړم. ولې ان اتبع الا ما یوحى الی زه تابعداري نه کوم مګر د هغې چې کوم ما ته وحي چې دی نو هغه کولی شي. زه خو په خپله چې نو هغه د وحي پابند یم. ما ته چې د الله د طرف نه کومه وحي وشي جو زه هغه کوم چې د کومې خبرې وحي ما ته نه شوي نو زه د هغې چې نو هغه د سره تذکره کوم نه. او دویم چې نو وی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم زه د الله رب العزت نه یریږم که زه د الله په کلام کې په خپل طرف نه چې نو هغه تحریف تغییر چې نو هغه وکړم نو زما دغه تغییر تبدیل دا به د الله رب العزت د طرف نه چې نو هغه زما د پکړ چې نو هغه ذریعه جوړه شي او د الله عذاب هغه ډېر لوی دی. نو زه د الله د عذاب نه یریږم زه چې نو هغه دا کار نشم کولی. نو معلومه دا شوله چې انسان دی به چې نو هغه کمې خبرې کې د ته علم نه دی به د هغې پسې نور پسې کېږي. او دویم دا نه دی به په هرې خبرې کې چې نو هغه اخرت ځان ته مخې تږدي. دی به ګوري چې په دې ځای باندې زه څومره د الله رب العزت په ګرفت کې راځم صورت چې زه دا کار وکړم دوره زمانه به الله راضي کېږي. نو د دې خبرې د سره به استهزار چې نو هغه به او دویم آیت کې الله پاک چې نو هغه ورته نور هم لږ وضاحت سره کوم قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به که الله غوښتلی وی نو ما به نه لوستلی تاسو چې نو هغه دا کلام ولا ادراکم به او نه به چې نو خبر درکړو تاسو ته په دې سره دا خو اوس کله الله وغوښتله جو ما تاسو ته چې نو هغه دا ویلو نو دې دا هم معلومه شوله چې دا نبوت دا د چا څه کسبي شیز نه دی چې دا نبوت کسبي شیز دی او انسان یو کسب کوي یو کار کوي او په هغې کې د ترقي وکړي او بیا دته چې نو هغه نبوت میلاو شي. نه نبوت دا خو محض د الله رب العزت چې نو هغه په رضا او په منشا سره کېږي. څوک الله وغواړي هغه پیغمبر چې نو هغه جوړ کړي. نو ما که د الله نه وی غوښتلی ما ته یې وحي نه وی کړی نو ما تاسو ته نه د دې کلام تلاوت کولی شو او که الله ستاسو خبرداری نه وی غوښتلی نو تاسو ته الله پاک دا کلام را لیږلم نه. دا خو د الله احسان په خپل ځان باندې وګڼئ چې الله پاک تاسو ته خپل دا کلام را ولیږلو او تاسو ته د حلال حرام تاسو ته د کامیابۍ او د ناکامۍ چې نو هغه ذریعې وښولئ.
فقط لبثت فیکم عمرا من قبله نو الله وی تو ورته وایي یقینا ما خو تاسو کې ډېر شي عمر د دې نه مخکې تېر کړی نه دی. نو دا چې نو خلک ورته وایي عقلي طور باندې پوه کو عقلي دلیل یعنې دې نه مخکې تاسو وګورئ ما ستاسو سره 40 کاله چې نو هغه وباسلو لږه موده نه ده سړی پکې پیدا شي ځوان شي بوډا شي نو 40 کاله زمانه ما ستاسو سره ووتله او بیا د داسې ماشوم چې زما پلار مې نه ولو مور مې چې نو هغه مړه وه زوړ کې چې مور مې مړه وه د نیکه سوری چې نو هغه رانه لاړو تره مې چې نو هغه کم زما دیکبال کوو هغه رانه لاړلو خور مې نه وه رور مې نه و یعنې زما د ظاهري اسبابو کې د تربیت هېڅوک نه ولو خو د هغې باوجود زما چې کم اعلی تربیت ولو نو په هغې باندې تاسو ټول چې نو هغه ګواه نه ټولو به چې نو هغه دا خبره نه کوله چې د حضور په شان صادق امین سړی چې نو هغه نشته رښتینی سړی چې نو نشته پاک دامنه انسان چې نو هغه نشته د مکې په کوڅو کې به چې روانو نو خلکو به اشارې کولې چې حضور علیه الصلاة والسلام دا ډېر زیات چې نو هغه پاک دامن معشوم دی دا ډېر زیات چې نو هغه پاک دامنه سړی دی نو چې کله ما په هغه زمانه کې په ځوانۍ کې خلک دروغ وایي کاروبار کې چې نو هغه خلک دروغ وایي د رشتې دپاره خلک چې نو هغه دروغ وایي نو دغه ټول مراحل ما طی کړي دي په دې ټولو مراحلو کې چې نو هغه ما دروغ نه دی ویلي 40 کاله مې سره وباسلو نو اوس به سوچ نو هغه تاسو کې څنګه دروغ وایي اوس چې نو هغه به څنګه تاسو ته چې نو هغه زه د الله په معامله کې په وحي کې چې نو هغه به څنګه تاسو ته دروغ وایي دی به چې نو هغه مفتی شفیع صاحب رحمه الله معرف القرآن کې چې نو هغه یو فایده ذکر کړي هغه فایدې چې نو هغه ذکر کړي وایي تاسو چې ګوره چرته هم په یو عهده یو منصب باندې چې نو هغه انسان اخلي د هغې دپاره منتخب کوئ نو وایي تاسو لاول د هغه چې نو ماضي لګو ګورئ وایي ځکه الله پیغمبر چې نو هغه لاول خپل ماضي ذکر کړله فقط لبثت فیکم ما تاسو کې دې نه مخکې چې نو هغه ډېر عمر 40 کاله تېر کړي نو که چېرته د دې بني آدم ماضي چې دی نو هغه ټیکه وه نو بیا یې د دغې نه وروسته کتوله د انتخاب وکړي د سړی چناو کې دی په عهده والي دی په منصب والي دته یو عهده او منصب چې دی نو هغه ته وسپارئ نو د ده نه دا توقع کیدی شي چې دی به آینده دور باندې هم چې نو هغه ښه کار وکړي خو که چېرته ستا د دې نه مخکې تجربه په ده باندې شوي د خائن پاتې شوی د خراب پاتې شوی د کې دغه ټولې خوبۍ چې نو هغې کې هېڅ پکې نشته او ته یې چې نه اوس داسې نه داسې شو جو دی به اوس هر څه وایي دا چېرته هم چې دی نو هغه نشي کېدلی مخکې ماضي وګوره بیا د هغې نه وروسته چې نو آینده دپاره د دغه سړي ته چې نو هغه عهده او منصب چې دی نو هغه واله کړه او وایي دا چې نو هغه د آینده وخت د ښه کېدو دپاره وایي په خپلې ماضي چې دی نو هغه نظر ساتل پکار دي افلا تعقلون تاسو دومره عقل وینا لئ فمن اظلم ممن افترى على الله کذبا او بیا په آخره کې د الله پیغمبر چې نو هغه ویل دا هغه سړی نه به غټ ظالم څوک کېدی شي چې کم سړی چې نو هغه په الله درو جوړ کړي یا د الله آیاتونه چې نو هغه دروغجن کړي الله ورته وحي نه کړی او دی وایي چې زه پیغمبر یم ما ته وحي شوي ده نو دا خو د الله پاک په ذات باندې دروغ جوړول دي ځکه اوس مونږ ووایو چې د پیغمبر انتخاب خو الله کوي او دې ځان ته چې نو هغه په خپل وایي نو دې وجې مونږ وایو چې څومره هم چې نو هغه د نبوت دعوې چا کړي د دې نه بدترین انسان په دنیا په مخ د ځمکه نشته او نه په آخرت کې د کافر نه دا خلک بدتر دي د وجې نه چې نو هغه تاسو وګورئ علماو فتوا دا ده چې د دوی د اشیاو نه بایکاټ دا هم په دغه وجه باندې دی چې کافر ځان ته کافر وایي او دې ځان ته کافر نه وایي د مسلمان چې نو هغه ځان ته وایي او خدای باندې چې نو هغه دومره لوی درو جوړي دا د منافقت انتها درجه ده نو ځکه د دوی د شیزو نه چې نو هغه بایکاټ دی او د دوی نه چې نو هغه جداواله پکار دی او کذب بآیاته انه لا یفلح المجرمون یقینا الله چې نو هغه مجرم سړی ته چرته چې نو هغه هم فلاح او کامیابی نه ورکړي ظاهر طور کده په دنیا کې د په شیز کې لکوټه چې نو هغه ترقی ملاو شي نه دې په دې مغرور کیږي او نه د بل مسلمان د دې نه دوکه خوري چې وګوره د خو په دې ګناه سره خره نه الله وایي دې چې نو مجرم سړی ګناهګار سړی کافر سړی دې به چرته هم چې نو هغه کامیابی نه مومي الله دې موږ د دغه جرم نه چې نو هغه محفوظ او مانون کړي
وَإِذَا تُتْلَى هر کله چې لوستلی شي علیهم په دوی باندې آیاتنا زمونږ آیاتونه بینات واضحه قال الذین نوای کسان لا یرجون چې امید نه لري لقاءنا زمونږ د ملاقات ائت بقرآن چې راوړه قرآن غیر هذا چې نو هغه بغیر د دینه بدل د دینه او بدله او یا بدل کړه دا قل اوای ورته ای پیغمبره ما یکون لی ندی مناسب زما د پاره یا نه د حق زما ان ابدله چې بدل کړم دا من تلقاء نفسي د خپل ځان د طرف نه ان اتبعو زو تابداری نکم الا ما یوح الی مگر دا غصه چې وحی کیږي زما طرف ته انی اخافو بشک زو یریګم ان عصیتو کچری زنا فرمانی وکم ربی د خپل ربو عذاب یوم عظیم د عذاب د ورځې لوی قل اوای ای پیغمبره لو شاء الله کچری غختلې الله ما تلوته نو ما بنول وستل علیکم پتاسو ولا ادراکم به او نو بخبر در کړه تاسو ته د دې فقط لبست فیکم بشک از پاتې شوی ما عمر تیر کړه تاسو کې عمرن یوم مده من قبله د دین وړاندې سلويخ کال افلا تعقلون پس آیات تاسو نه پوهیږئ عقل نه لرئ فمن اظلم سو غټ ظالم دی ممن د هغه چانه افترا چې وتړي علی الله په الله باندې کذبا درو او کذب بآیاته یا درو وغنی دغه آیاتونه انه بشک اغه الله لا يفلح المجرمون فلاح نور کې فلا نمومي مجرمان